أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون سورة مائدة آيات نمبر 55 إنما وليكم الله يقينا استاسو دوست الله الله عز وجل دی ورسوله او د الله تعالی رسول دی والذین آمنوا ها خلق دی چې ایمان اراوړي دي الذين هغه کسان یقیمون الصلاة شمز قائمي ويؤتون الزکاة او زکات ورکوي وهم راکعون حال دا چې هغوی په عاجزي کې ومن يتول الله ورسوله شاچ دوستی وکړه د الله تعالی سره او رسوله د الله تعالی د رسول سره والذین آمنوا او د خلق سره چې ایمان اراوړي دي فإن حزب الله هم الغالبون ويقینا د الله عز وجل جماعت هم دوی الغالبون غالب دي د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره مناسبت دادي چې مخکې آیاتونو کې الله سبحانه وتعالى مومنانو ته دې امر وکړي چې تاسو د کافرانو سره دوستی وکړئ او کافرانو په دوستی نه اچي به د کافرانو ځینې قبیح بد صفات بیان په دوی کې دا صفات او د هغوی اعمال برباد شوي بیا وروسته د هغه مومنانو صفات بیان چې هغوی به د الله عز وجل سره محبت کوي الله تعالی به د دوی سره محبت کوي د مؤمنانو د فرض عاجز وي پر کافرانو باندې بسخت وي د الله تعالی په لار کې به jihad کوي ولا يخافون لومة لائم او د ملامت کوونکې د ملامتیا باندې بیریږي او دا صفات چې الله تعالی کوم چاته ورکړي د الله تعالی فضل دی نو اوس مؤمنانو ته د محبت ځای شي او د دوستی ځای شي چې تاسو دوستی یوازې د الله تعالی سره وکړي مطلب دا چې د دوستی لایق الله تعالی دی او د کوم چا سره چې دوستی کول کیږي باید د هغه سره وشي چې هغه الله سبحانه و تعالی نو الله فرمای انما وليكم الله یقینا وليكم الله استاذ کارساز او دوست الله الله عز وجل دی یعنی د کوم چا سره چې دوستی کول پکار دی هغه الله تعالی دی ورسوله د الله تعالی رسول دی والذین آمنوا او هغه خلق دي آمنو چې ایمان اراوړي وي د هر مؤمن سره محبت نه چې فقط ما زینم د مؤمنین د نامه مسلمان نه بلکې الذين كسان يقيمون الصلاة چې منځ قائموي ويؤتون الزکاة او زکات ورکوي وهم دوی راکعون او هم دوی راکعون عاجزوي فزړونو کې خشوع وی عاجزي وي چې تقوا کامل دي اشاره نو دې آیاتونو کې الله تعالی خپل بندگانو ته د محبت مقر وشو دي چې د محبت او د دوستۍ محل هغه الله تعالی د الله تعالی سره محبت دادي چې د الله سبحانه و تعالی په ذات باندې انسان دا عقیده ولري چې هغه په ټول کائنات قادر دی او الله تعالی هیڅ شریک نه په ذات کې نه په صفاتو کې نه او د الله تعالی د رسول سره محبت دا دی چې انسان د الله تعالی بنده وګوري او د الله تعالی رسول وګوري او د خدای عز وجل راغلي ټول دین د پیغمبر علی السلام په طریقه اجرا کې دا د پیغمبر علی السلام سره محبت دی د مؤمنانو سره محبت دا دی چې د هغوی سره د ایمان په خاطر محبت وشي او هغوی د انسان عاجز وي د کافرانو په مقابله کې شدید وي نو الله فرمایي والذین آمنوا او د هغو کسانو سره آمنو چې ایمان اراوړي دي الذین یقیمون الصلاة هغه خلک چې هغوی لمونځ قایموي ویؤتون الزکاة او زکات ورکوي وهم راکعون او حال دا چې هغوی په رکوع کې وي یعنی په زړونو کې عاجزي او خشوع د راکعون ترجمه ځینې مفسرینو پر رکوع سره کړي او وايي چې د مسلمانانو د نورو کافرانو د منځو تر مابین فرق دی چې هغوی رکوع نه کوي او مؤمنان رکوع کوي او ځینې وايي چې د رکوع څخه مراد عاجزي ده
ځکه چې رکوع هم چتوالی ته ویل کېږي او عاجزیم دې ته وایي چې خپل ځان انسان د نورو مؤمنانو په مقابله کې لوړ ونه شي بلکې د مؤمنانو په مقابله کې ځان عاجز وشي. مطلب دا چې دوستی که کوي نو د مؤمنانو سره د الله تعالی د رسول سره د الله تعالی سره وکړي. ولی خو د مؤمنانو دپاره دا شرط دی چې عقاید او اخلاق دواړه به اصلاح هم به عقاید خوندور وي باطینی حالت به شوي او هم به ظاهري حالت شوي چې اعمال به هم خوندور وي. مطلب دا په اعمالو کې بیا بدنی اعمال هم کوي او مالی اعمال چې زکات دي دا هم ادا کوي نو بیا سره محبت وکړي. دا نه چې فقط مازه په نامه مسلمان وي د کافرانو غلام وي د کافرانو د مسلمانانو په مقابله کې کلک ولاړ نو هغه مازه په نامه مسلمان دی هغه اعتبار نه لري دا سره بیا دوستی جایز نه. مفسرینو دا د حضرت علی رضی الله عنه په شان کې هم نقل کړی دي چې دا آیات مبارک د علی رضی الله عنه بارک نازل شوی. حکم عام دی چې علی رضی الله عنه ته یو فقیر رالی او دې پر منځ باندې ولاړ نو فرکو کیو نو په دا وخت کې د خپل لاس ګتمي وکړه او هغه ته ورکړه په دل مانځ کې یعنی هغه فقیر دومره هم و نه زنداوه چې زما د مانځ در خلاصې دوه پر انتظار وکړ. یعنی د مسلمانانو د لپاره عاجز او د مسلمانانو سره دغه سي احسان کاوه. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله او څوک چې دوستی وکړي د الله عزوجل سره د مذکوره مضمون موافق چې مخکنی مضمون تیر سو ورسوله د الله تعالی د رسول سره والذین آمنوا او دا کسانو سره چې ایمان راوړي نو دا د الله تعالی په جماعت کې داخل سو او څوک چې د الله تعالی په جماعت کې داخل سي نو دا به حال وي فإن حزب الله هم الغالبون. فإن حزب الله یقینا د الله عزوجل جماعتهم دوی الغالبون غالب دي د الله تعالی جماعت هغه غالب دي په کافرانو باندې. نو د غالب په مقابله کې چې یو سړی د مغلوب سره تعلق جوړي او د غالب ذات په مقابله کې د مغلوب سره محبت کی او بیا د هغه سره د دوستی فکر کی دا محض نازبا کار او بعقل ده. یا ایها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. یا ایها الذين آمنوا اید ایمان خاوندانو لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم تاسو منسی الذين اغکسان اتخذوا دينكم شاغوین ولیدی ستاسو دین هزوا مسخره ولعبا او بازی من الذين اغکسان اوتوا الكتاب چاغویت کتاب ورکړل سویو من قبلكم ستاسو نمخ کی والکفار او کافران اولیاء دوستان. واتقوا الله دا الله عز وجل سوبرجی ان کنتم مؤمنین کچیری یا ستاسو د ایمان خاوندان. په دې مبارکو آیاتونو کې دوباره دغه رکوع د سر د آیاتونو مضمون دوباره تکراریږي د تشدید د پاره او مؤمنانو ته د فهم د پاره چې دا د کافرانو سره دوستی نه کول دا ډیره مهمه خبره دا هسي معمولی خبره نه ده. تاسو دې کې ډیر زیات فکر منسي. یا ایها الذين آمنوا اید ایمان خاوندانو لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. اید ایمان خاوندانو هغه خلک چې تاسو دین مسخري بولی او تاسو په دین باندې بازی کوي دا خلک چې دي هغه خلک دي چې هغه د کتاب تاسو نمخ کې ورکړسو چې دا يهود او نصارا دي والکفار او نور عام کافران دي مجوس دي عدد. نو دا خلک چې تاسو دین مسخري بولی او تاسو په دین باندې ټوکی کوي دا خلک دوستان ما جوړوي. که تاسو د خدای سره بیریږي مؤمنان یې نو دا کار وکړي نو یا هو به ایمان نیوي د خدای به بیره نیوي بیا به څوک سره دوستی کوي. که ایمان و د الله تعالی سره بیره و بیا به څوک دوستی نه سره کوي. یا ایها الذين آمنوا اید ایمان خاوندان لا تتخذوا الذين تاسو منسی الذين اغکسان اتخذوا دینکم چې هغه د استاسو دین نیولې دي هزوان مسخره
یعنی چې ستاسو د عقاید تکذیب کوي او ستاسو عقاید دار دوی ولعبا او بازی من الذين دا کوم خلق دي دا هغه خلق دي اوتل کتاب چاوي ته کتاب ورکړل سوی من قبلکم ستاسو نه مخکې کتاب ورکړل سوی چې يهودا او نصارا دي او دا غرنګ ول کفار کافران مې نسی څنګه سره کو اولیاء دوستان یې منسی یعنی دا خلق په دوستی باندې منسی دا دلاته تخذو د فار مفعول ثانی ځکه اصلي علت چې کو پر دی هغه په ټولو کې موجود دي که يهود او نصارا دي هغه کافران دي که عامه کافران دي هغه کافران نو علت په ټولو کې موجود دي نو د علت د وجود په وجه باندې د ټولو سره تاسو دوستی مکو دا د الله تعالی دین مسخري ګرځول دا د کافرانو د طرفه اوس یو عام سلسله جوړه شوی د نبی عليه الصلاه والسلام په زمانه کې هم دا کارونه کېدل لیکن د مسلمانانو په دیارو په علاقو کې نه کېدل بلکې د کافرانو په ملکونو کې بکېدل اوس د مسلمانانو په ملکونو کې دا کار کیږي او دا د دې د پاره کیږي چې د مسلمانانو احساسات معلوم کی چې او د لایق څه صاحب خسته کې نشته دا د اسلام په خلاف چې کوم کارونه د کفري مرتد حکومتونو د طرف روان وي دا د همدې د پاره روان وي چې د مسلمانانو احساسات ځان ته معلوم کی هر کار چې د اسلام په خلاف په دغه ملک یا په نور ملکونو کې کیږي دا کوم اتفاقی پیښه نه چې دا فقط یو سړی اتفاقا بس یو شته سودا سوي بلکې دا د یو منظم ترتیب او پلان ورسته کیږي د دې لپاره منظمه پیسې منظم خلق روزل کیږي او بیا د مسلمانانو په ټولنه کې ځینې داسې افعال ذکر تر سره کی ترڅو چې په دې سره د مسلمانانو حیثیت او د مسلمانانو دین ته تاوان ورسي دعوه د جملې څخه د قران کریم د سوځونی موضوع که امریکایانو مسلمانان قتل کول هم بار هغه ونی وی دماغ خراب شوی کله خدای کتاب سوځیدي هم هغه ونی وی دماغ خراب شوی دا غلیونیانو هیڅ کله داسې ونه کړ چې خپل ځانونه قتل کړ دا لیونیانو هیڅ کله داسې ونه کړل چې دا نظامونه قتل کړ بلکې د خدای کتاب او مظلوم انسانان کې قتلول بیا لیونی او دې ته ورته نورم دغه افعال دا د وخت څخه دلته شروع شوی او دا سیدا د نوروز د میلو د پار دومره منظم ترتیبات جوړول دا کفري نظامونه عامول دا د خدای د نظام مقابله ده او دغه خلق اصل هغه خلق دي چې د خدای دین یې مسخره او لوبي ګرځولي اصل خلق دا دي ځان ته مسلمان وای د مسلمان عقیده نشري او ځان ته دا خبره کوي چې زه مؤمن یم او بیا ښکارا د صریح دلایل او قرآنی آیاتونو احادیث په مقابله کې دینه د دې ورځې د منزل سزان راګرځي او دا ورځ په هغه شوق او ذوق باندې او په هغه عظمت او جلال باندې المانزي تبدا فکر کوي چې دا کې یو عظیم ثواب الله تعالی ورکړي د یوې ورځې رخصتي پر ځای تر درو ورځې پورې رخصتي ورکول کیږي او خلک دې ته مجبوري دي چې خامخا د هغه د دې ورځې تجلیل او تعظیم وکړي نو کدا د خدای په دین باندې ټوکی او لوبي نه نو بیا دې شي بیا دا ټوکی او لوبي وایي چې وی مسلمان او د خدای دین ته عقیده نه ده او ټول د دې کفري نظام د تشهیر او قوت د پار دومره په قوت او مضبوطیا باندې کار کوي او مسلمانان په دې باندې خاموش په دې خاموشي باندې څوک خلاصي نه الله تعالی کا څوک راونی ول بیا شدید سزا ورکړي پریږدي بیا نه نو دا کسان تاسو دوستان مگر زوی د دې خلکو سره دوستی مکوي واتقوا الله ان کنتم مؤمنین واتقوا الله او تاسو بیرری د الله عزوجل څخه ان کنتم مؤمنین کتاسو یاس مؤمنان د ایمان خاوندان یاست نو بیا دا کار مکوي هاکه ایمان نه تقوا نه بیا خبر جلال واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون واذا ناديتم كلجتاس आवाज وكيل الصلاه والمانزه اتخذوها هزوا ولعبا نوني سيدي دغل منز هزوا مسخره ولعبا بازي ذالک دا ذکر بانهم یقینا هغوی قوم داس قوم دی لا يعقلون چې عقل نه لري یعنی یوازې دا نه چې هغوی ستاسو پر عقایدو مسخره کوي ستاسو پر
معتقدات مسخره او ټوکی کوي بلکې هغه تاسو پر فروعي مسائل باندې ټوکی کوي کله تاسو د منځه د لپاره اذان کوي نو تاسو پر منځه او اذان دواړو مسخره کوي او دا د دې وجه څخه چې دا قوم جاهل قوم دی احمق دی قوم عقل نه لري و اذا نادیتم نو لکه څنګه چې دوی تاسو د عقاید استهزاء کوي دا غوي تاسو د فروعي مسائل استهزاء هم کوي و اذا نادیتم او هر کله چې تاسو आवाज وکړي د اذان فزرع بني الى الصلاه المنزل اتخذوها نو دوی ونیسی دغل منصر د اذان هزوا مسخره ولعبا بازی ذالک دغ حرکت د دوی ولیکی بانهم قوم لا يعقلون بانهم شاغی قوم داس قوم دی لا يعقلون چعقل لري ولیکی عقل درلود لای نو حق به فهم ولی وای او دا کار به نه کوي نو دا د يهودو او نصاراو او د کفارو عام طبيعت الله تعالی فرمایي دا خلک تاسو په دوستي منیس یعنی که یو سړی خپل دین ته عقیده ولري اسلام ته عقیده ولري او احترام ورته ولري نو دا هغه سړي سره هیڅ کله دوستی نه کوي چې هغه د دین به احترام کوي چې هغه د دین به عزت کوي او د دین ته اهمیت نه ورکوي هغه یو سړی آخرت ته ایمان ته اسلام ته عقیده نه لري هغه بیا په دې شانو چنداني باک نه کوي دا قانون او مزاج ګرځیدل يهودان او نصرانيان او عامه مشرکان هغه خپل عقاید ته عقیده نه لري ځکه هغه په دې پیږي چې دا هغه عقاید دا ټول محرف عقاید د ځان جوړ شوی قوانینی شي نو هغه ته چنداني عقیده نه لري نو په دې خاطر چې هغه دې ته عقیده نه لري دوی دا کوشش کوي چې په مسلمانانو کې دا بیماری عامه کی چې مسلمانانو باید اسلام ته عقیده ولري او باید دین ته عقیده ولري کوم څوک چې دین ته عقیده لري هغه ته دوی افراطي تنگ نظر او شدید مزاج او اسلام پالی وای او کچیر دا منافقو هغه ته بیا دوی معتدل وای اعتدال والا ورته وای د دې آیات په شان نزول کې تفسیر مظهری د ابن ابي حاتم رحمت الله علیه په حواله را نقل کړي چې دا یو خبيث نصرانی او چې اذان مشروع سو او په اذان کې بدا کلمه را لل چې اشهد ان محمدن رسول الله انو دبا ولدا ویل چې احرق الله الكاذب العیاذ بالله الله تعالی دې دا کاذب دا دروغجن العیاذ بالله دا هلاک کړي وسوسه نو داسې وسول چې الله عزوجل د پکور کې اور بلکی د یو د کورنۍ ټول پکښ وسوځید دا الله عزوجل دا غوی په ارتباط یادونه کړي قل ورتوای پیغمبر علیه السلام یا اهل الكتاب ای اهل کتاب هل تنقمون آیات سو انتقام اخلی من ناز مرسخه الا ان آمنا مگر دا چې آمنا بالله مج ایمان راوړی دی په الله تعالی سره وما انزل الینا فاغ چې مج لره را نازل کړل سوی دی وما انزل من قبل او هغه چې نازل کړل سوی دی من قبل مخکی وان اکثرکم فاسقون او یقینا اکثرکم اکثر استاسی فاسقون فاسقان دی قل یا اهل الكتاب ای پیغمبر علیہ السلام ته دی اهل کتاب ته وای یعنی اهل کتاب پر مسلمانانو باندې دا عیب لګي چې دې مسلمانانو په الله تعالی ایمان راوړي او په دې نوی کتاب چې قران دی په دې ایمان راوړي او په مخکنی کتابونو یې ایمان راوړي نو پیغمبر علیہ السلام ته الله تعالی فرمایي چې ته دې یا اهل کتاب ته وای چې تاسو دا زموږ عیب بولی چې موږ په خدای ایمان راوړي او په مخکنی کتابونو باندې مو ایمان راوړي او خپل چې تاسو د شیطان عبادت کوئ د خدای د پیغمبر مخالفت کوي په کوپر کې وی دی یاست دا خپل کار عیب نه بول قل ورتوای پیغمبر علیه السلام یا اهل الكتاب ای اهل کتاب حال تنقمون یعنی تاسو زموږ څخه انتقام نه اخلي تاسو په موږ کې عیب نه لټوي مننا پموش کې الا ان آمنا بالله مگر دا چې موږ ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې وما انزل الینا او هغه چې موږ ته را نازل کړل شوی دی په هغه باندې مو ایمان راوړی دی وما انزل من قبل او په هغه مو ایمان راوړی دی چې مخکې نازل شوی دی
یعنی تاسو پر یو کتاب هم ایمان نه لري او موږ پر ټولو کتابونو ایمان لرو نو عیب تاسو راته وایست نو عیب په تاسو کې دی او که په موږ کې دی تاسو پر موږ په دغه عیب وایست وان اکثرکم فاسقون او دا چې اکثر استاسو فاسقون فاسقان دي د خدای د امر وتلی نافرمان دي قل ورتوای پیغمبر علیه السلام هل انبئکم بشر من ذلک مثوبه آیا زه خبر در نکم تاسو لره بشر په ډیر بد من ذلک تر دغه مثوبتن د عذاب په اعتبار عند الله د الله تعالی په دربار کې من هغه څوک دی لعنه الله چې الله تعالی ور باندې لعنت کړی وي او غضب علیه پر هغه غضب کړی وي وجعل منهم القردة والخنازير او ګرځولي وي هغه القردة بزوغان والخنازير خنزيران وعبد الطاغوت او د شیطان بندگی کوونکی اولئک دغه خلق شر مکانا انتهاء بد مکانا د ځای په اعتبار وضل او گمراه عن سواء السبيل د حق لارې څخه قل ورته ای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې اوس به موږ او تاسو موازنه وکړو چې عیب پچا کې دي ډیر بد خلق څوک دي د خدای په دربار کې بدترین انسانان څوک دي هغه څوک دي چې خدای ور باندې لعنت کړي هغه خلق دي چې الله تعالی عذاب ور باندې نازل کړي غضب ور باندې کړي او خنزیران او بزوګان ګرځولي او د شیطان عبادت کوونکي ګرځولي نو دا خلق انتهایی ډیر بد خلق دي اصلي د عیب خلق خدا دي نو اوس به وګورو چې داغه بد صفات په مشکل کې په تاسو کې ته خدای لعنت پر تاسو سوی دي که په موږ باندې او بزوګان او خنزیران تاسو ګرځول سوي یاس کوم یعنی پر دې سربېره هم تاسو زموږ کمزوري بیانوي زموږ عیب بیانوي نو تاسو غوږ ونیسئ قل ورته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هل انبئکم آیا ز خبر در نکم تاسو ته بشر من ذالک په ډیر بد من ذالک تر دغه چې دا تاسو کومه طریقه بد بولی تر دې به ډیره بد طریقه درته وشیم یعنی تاسو چې کومه طریقه بد بولی هغه خو بد نه ده خو تاسو په نظر بد ده زب تاسو ته تر دې ډیره بد طریقه وشیم ونبئکم بشر من ذالک په ډیره بد طریقه من ذالک تر دغه چې تاسو د مسلمانانو طریقه تاسو په ګمان بد بولی مثوبتن د عذاب په اعتبار او د بدلی په اعتبار عند الله د الله تعالی په دربار کې چې ډیره بد طریقه چې الله تعالی پر هغه سزا ورکړي هغه درته ونشم من هغه څوک دی لعنه الله چې الله تعالی په هغه لعنت کړی وي او غضب علیه او باغوی باندې غضب کړی وي وجعل منهم القردة والخنازير او ګرځولي وي هغه القردة بزوغان والخنازير او خنزیران وعبد الطاغوت او د شیطان بندگی کوونکی نو اوس موازنه وکړي چې کومه طریقه بد ده آیا دا طریقه بد ده چې موږ د الله تعالی څخه ما سوا د بل چا عبادت نکوو آیا دا طریقه بده ده چې موږ په یو پیغمبر او مخکنی ټول پیغمبرانو ایمان راوړی او په دې کتابو مخکنی ټول کتابونو مو ایمان راوړی او کدا طریقه ډیره بده ده چې د خدای عزوجل په مقابل کې د غیر الله عبادت کیږي او بیا د هغه په عوض کې فراغوی عذاب مراغلی او انتهایی شدید عذاب ور باندې راغلی څوک بزوګان سي او خنزیران سي او څوک د خدای د لعنت مستحق ګرځیدي همدا سی و يهودان د شنبه په ورځ الله تعالی د ښکار کولو څخه منع او دوی د ښکار شروع الله عزوجل په غوي عذاب راوستي خنزیران او زوګانی جنې وګرځي د سارا او عیسی علی السلام د خدای زوی وګور او دا غوي د پاره د اسمان څخه یو مایده د یو سترخان غشتنه کوي چې هغه د غیر ممکنات سوالونه الله تعالی په غوي باندې عذاب راوستي بزوګان او خنزیران او ګرځول او د خدای لعنت ر باندې وس نو اوس به وګورو چې څوک بد خلک او اصلي عیب پچا کې وعبد الطاغوت عبادت کوون کې د شیطان نو په سلا واوري اولئک دغه خلق شر مکانا شر ډیر بد مکانن د ځای او درجه په اعتبار یعنی د دې خلق ډیر بد ځای دی چې الله تعالی ورته سزا ورکړي په آخرت کې
واضلوا او دا گمراه سوي دي عن سواء السبيل د حق لارې صدا گمراه سوي دي. صدق الله العظیم.